قصیده برده شریف یو قصیده ده اشعار دي دا صاحب د قصیدې په هغه وخت یې ولیکل چې کله د هغه بیماري نه ښه کېده ډاکټران طبیبان لاچاره شو صاحب د قصیدې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفتی اشعار ولیکل وی ګورې کې خدای پاک می په دې باندې صحتمند کی او لار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روزه اقدس کې هغه شعرونه د نبی علیہ السلام د مخ ویل او خدای شفا ورکړه اوس یو کس ته خیر دې کې زه لګ یاد کوم اجمالی طور د پاټې نه په جماعت اسلامي کې پس کې دو کاله مخکې زم میلاد شریف ترال واره ها زمون میلاد شریف ترال ما ته خبرې چې ولې رالم مې میلاد دې ذکر وینا نه میلاد خو دې میلادونو تاسو مخکې کړی زه ولې رالم پما فلانه بیماری رااله فلانه بیماری رااله فلانه بیماری رااله یو سلور بیماری یاد کړې الکه مې ما په بیماری کې دې دونه پړسېدلې یقه بیماری نه مې اوس خشوي وی ولې خشم خبره د نبی علیہ السلام نعت مې ولیکو د جماعت اسلامي کسو نعت مې ولیکو او بیا مې الله تعالی سوچت کې مې چې الله نو که زمانه من نو دا ما چې د چا نعت لیکي دا ستا محبوب دی که ما د خپل محبوب علیہ السلام په خاطر روح کړ او وینم دا د ناس بیمار د نعت وخره که زه نعت د دې قصیدې مبارکي او شرح د هغې ته خرپوتي وایي په دغه قصیدې برده په دې شرح خرپوتي کې لیکي وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې اسلام خورېده شروع شو ابو بکر ایمان راوړ خدیجه الکبرا رضی الله عنها ایمان راوړ حیدر کرار رضی الله عنه ایمان راوړ تر دې پورې چې عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړ نو ابو جهل د یمن نه چې دا د سعودي په باونډري باندې پروت دی دا هغې نه یو یهودي راوغوښته حبیب ابن مالک هغه حبیب ابن مالک ته وی راځه زه مشرک یم ته یهودي زه مسلمان یم ته مسلمان یم څه لار راته وښایه څه طریقه وښایه دا اسلام خو مخ په طرقې روان دی چې د نبی علیہ السلام دا مشن بند شي او ته وی راځه یو معجزه ته غواړو دا دې نشي ښکاره کولی نبی علیہ السلام ته راله وی تا ته نبوت دعوه کړې آو ته ځان ته آخري نبي ویلی چې آو د نبي سره خو معجزه وي که نه او بلکل وي ته به موږ ته معجزه ښکاره کړې او بلکل یو معجزه هغه ده چې عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ورکړې ده مثال په طور مړي جمدي کول مارغه جوړول ړوند د مور نه پیدا جوړول برګي مرض والا جوړول موسی علیہ السلام لخت راچول کاڼي ته دولس چینې روانې ده دا نه چې کې دي ته ورته سوي اقه معجزه وپېښ کړي نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای دا نه دي ویلي چې دا به د سره او دا به د سره نه وي دا به د سره حسن یوسف دم عیسی یجب غذاداری آنچ خوبا همه دارند تو تنها داری یوسف علیہ السلام معجزه داغه خایستو د عیسی علیہ السلام معجزه داغه مړي جم دي کولو د نور انبیاء کرام علیهم السلام خپل معجزې وي وی نبی علیہ السلام د 1,24,000 انبیاء کرام چې څومره معجزې دي دا ټول ستا سره نو چې یو کې نو څونه شوي نو د موسی علیہ السلام خو 9 معجزې دي د عیسی علیہ السلام هغه شمېر د داود علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام نبی علیہ السلام ته دا اختیار خدای ورکړی چې تا نه څه وغواړي پیش کوه وی موږ ته دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کوه ډېره ګرانه معجزه وه څوک به تبر راځي او اسمان ته به خیږي نه چې په تبر نیمې دا خو د عادت مطابق ده کرامت د ولیو معجزه د نبیو کرشمه د الله خو د عادت خلافي چې په عقل کې نه راځي حضور علیہ السلام ایمان براوړی وی او په جبل ابي قبیس باندې حجر اسود ته مخامخ په هغې ودرېد او دا چې دی وکړو نیمه سپوږمۍ یو خواله نیمه بل خواله
ابو جهل خو ایمان راوړو وی دا سحر دا جادو دی خو ابن مالک ایمان راوړو حبیب ابن مالک ایمان راوړو یهودی ایمان راوړو ولی هغه یهودی هغه تورات لوسته و اته پته و چې دا معجزه ده دا سحر جادو نشي کېدی هغه لیدلی چې موسی علیه السلام ته 70,000 جادوګر راغلل او لختې وغورځولې او پړي وغورځول د هغې نه نظربندي وشو ماران ترې ښکارېدل او موسی علیه السلام وچ لرګي خپل امسا وغورځوله دونه غټه اژدها جوړه شوه چې تلقف ما یافکون دوی چې څه په دروغه ماران جوړ کړي ټول یې خپل کومې ته واچول او یې دغه کسان وي دې جادوګرو وی چې مونږ پې د مخکې نه پوهو چې دا نبي دی دی به معجزه پېښ کړي ځکه هغې ایمان راوړو فخروا له ساجدین وی چې ولې وی چې کله ساحر او جادوګر ودشي د ده سحر جادو کار پرېږدي او موسی علیه السلام حیات و او هغه امسا د موسی علیه السلام نه ټوله شپه چاپېرېده او د موسی علیه السلام څوکیداري کوله وی مونږ وایي چې دا نبي دی خو بس راغلي یو نو پیسه خو خلک خرابوي حبیب ابن مالک ورته وایي وی ایمان راوړم خو یو خبره ده چې د دې معجزې سره راته یو بله خبره وکړي وی څه وی په دې وخت کې ما ته د ټول نه غټ درد د څه دی هلکه دا یمن نه راغلی نبي علیه السلام ته څه پته نه نه نبي علیه السلام ته خدای ډېر څه وی په دې وخت کې ستا سره دولت هم دی مال هم دی عزت هم دی شهرت هم دی خو یوې خبرې خفه کړی نبي علیه السلام ورته وی څه وی په کور کې یو لور د په سترګو ړنده ده په غوږونو کڼه ده په خپو باندې شله ده لاس یې کار نه کوي یو بوټی ده ته د هغې د وجې نه ډېر زیات په خفګان او په تکلیف کې خو ځه ما دعا وکړه ته چې کور ته ځې نو هغې به خدای پاک شفا ورکړي حبیب ابن مالک ایمان راوړو ابو جهل لعین خوار خپل ځای پاتې شو هغه حافظ صاحب دالپورې وي کوش شو تا ترین ته ابو جهل قریشي و اخوت حبشي بلال د دین په ماڼۍ لوړ ابو جهل د جهل پلارو هغه معجزې تمثیر جادو وي دا شق قمر د سپومې ده دو ټوکړې کولو معجزه باندې ایمان راوړو خو حبیب ابن مالک یهودي د یمن نه راغلی چې ویلي ده چې واقع دا بل څوک نشي دوه کولی دا معجزه ده خو ولې که خدای پاک زما لور له شفا ورکړي او بیا ورته دا عریضه پیش کړي ما ته څه تکلیف دی تا ته دا نبي علیه السلام پوه شو چې د څه دپاره ما نه دا تپوس وکړو وی زه چې ته رسې خدای به هغه روغه کړي حبیب ابن مالک په مکه معظمه کې ایمان راوړو روان شو ابو جهل خوار زار پاتې شو چې لاړو او دروازې والا نو هغه شل او ګوړه او ړنده لورې راله دروازې ورته کړه دا ورته وایي بچیه ته خو د عمرونو د زمانې طبیبان د باندې ستړي شو ته څنګه ښه شوې هغه ورته وایي ما خوب لیدو په خوب کې مې یو هستي ولیده هغه هستی زه ما ته وویلې چې زه به دعا وکړم خدای به دې ښه کړي خو یو خبره ده پلار دې په مکه معظمه کې کلمه ووي او ته په یمن کې کلمه ووایه پلار یوازې دا نه چې ښه شوی یم ما ایمان هم راوړی دی او چې د خوبه پاڅېدم د بسترې نه پاسم وګرځېدم خبرې مې واورېدې سترګو مې کار وکړو دا دې تا ته مې دروازه کړو یاره چې دا شان د کوم پیغمبر علیه صلات وسلام وي د هغه به هم په کال کې یو پېره ته ذکر خیر نه کړي د داسې شان والا هستی خو بار بار ذکر پکار ہے او کدا سے نشي کم از کم په کال کې یو پیرا میلاد شریف په مختلفو علاقاتو کې جوړ شي او هغه ته خلق لاړ شي او د خپل پیغمبر علیه السلام ته ځان وړاندې کی لکه حبیب بن مالک چې ته ځان خپل لور وړاندې کا ان شاء الله العزیز د ابو جهل پشان نه د حبیب بن مالک پشان به زموږ قدر پیدا شي